نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو د غیر مقلدینو شیخ عزت الله د دې دا خبر لږ واورئ، بیا د هغې نه پس زه ستاسو سره یو څو خبرې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله. عايز محترم د خره غوښه چې د حلال له صحیح حدیث د مشکات دی نه. وعلیکم السلام ورحمت الله. عايز محترم د خره غوښه چې د حلال له صحیح حدیث د مشکات دی نه. محترم تاسو د دې شیخ عزت الله دا کلیپ واورېدو چې چا تپوس کړی دی چې د خره غوښه څنګه ده، نو دا ورته وایي چې حاجي صاحب دا خره غوښه چې کوم دی دا حلاله ده او په صحیح حدیث کې راغلی دي. نو دا خبره کوم چې د خره غوښه حلاله ده، نو د نن نه پس دی غیر مقلدین چې دا په هر ځای کې دی، د پاکستان په کم ګوټ کې دي، دا غیر مقلدین دي، مهرباني وکړي دا دی په لسپیکرو باندې کلم د دې اعلان وکړي. دغه رنګې چې کوم دی دا دی په خپل ودونو کې، دغه رنګې چې کوم دی که کلم دا چېرته خیرات کوي یا چې کوم دی نور یو سړی صدقه کوي، نو په دې کې تاسو چې کوم دی کلم دا خره راولئ او ښه مضبوط چې کوم دی سورب خره به کې وګورئ، دغه حلال کوي او بالکل موږ ته به پته ولګېږي یار چې دا خره څنګه دي، حلال دی او که نه دي. ځکه چې ته ورته حلال وې خو بیا خو چې کوم دی لکه عام څاروی که غوا ده که ګډه ده بیزه ده، دغه رنګې خلک دا حلالوي، خلک چې کوم دی دا خوري. نو تاسو مهرباني دا وکئ چې په دې ودونو کې که یا خیرات کوئ په هغې کې چې کوم دی خره کلم حلالوئ. بل چې کوم دی که کوم غیر مقلدین قصابیان دي او قصاب خلک دی، نو دیو خو چې کوم دی په بازار کې د مهرباني وکړي، هغه دی بیا که غوا ده یا چې کوم دی مثال میخه ده یا د یو چیلي چې کوم دی غوښه ده، دا د خرڅوي که دا خرڅوي دا دې هم خرڅوي، خو دا د مهرباني وکړي د خرو غوښې دې هم خرڅول شروع کړي او خلکو ته دې ویې ګوره چې دا د خر غوښه ده، د خر دا سرمندي ورسره چې کوم دی هم جوړنده کړي چې خلکو ته پته لګي. نو که کوم احناف او دیوبندیان او صحیح خلک دی هغه خو به خیر دی، ستا نه بیا دغه چیلي یا دغه غوا د میخې غوښه به اخلي، او چې کوم ستا ورونه غیر مقلدین دي د انګریز پیداوار دی، نو دا به چې کوم دی ستا نه خره هم اخلي، ځکه چې هسې هم حلال دی. نو چې حلال دی په صحیح حدیث کې راغلی، نو بیا خو چې کوم دی په هغې باندې عمل پکار دی. تاسو پې عمل وکړئ چې موږ د پته ولګېږي. نو تاسو چې کوم دی په ظاهره کې خو موږ ونیله چې تاسو کوم ځای کې خره حلالوئ خورئ، نو تاسو لږ مهرباني وکئ په دې باندې په خپله تاسو عمل وکئ، نو چې موږ ته پته ولګي او د خلکو ته پته ولګېږي او ښه به د لوسپیکرو اعلان وکړي چې خره خورئ، په دې کې خو هېڅ هم نشته. نو بهرحال زه به تاسو نور ښه یم، خو دا چې کوم دی همیشه لپاره نوي مسلې راوباسي او دا ګډې وډوۍ په مختلف چې کوم دی د ده په ویډیوګانو کې دا موجود دي. انشاءالله چې مکمله وشه د دې به ګډې وډې خبرې مې ستاسو مخکې کېدم. الله رب العزت موږ د داسې غلط خلکو نه او الله رب العزت موږ د فسادګرو خلکو نه چې کوم دی وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.